اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لگ رامخ کے شیخ انزل سوا و درشم نمبر حدیث شریف ہے 1537 جو غلخور تبا قبر کی عذاب ورکولے کی اللہ دی منگا دا عذاب نہ بچی چغلخور تبا پا قبر کی عذاب ورکولے کی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا حدیث سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تھے. کم صحابی نے روایت تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی. اللہ پاک دی دوارو نرازی شی. عبداللہ زوی دے عباس پلار دے دوارو صحابہ دی. عبداللہ ابن عباس اللہ پاک دی دوارو صحابہ و پلار زوی نرازی شی. اللہ پاک دی دوارو د خپل ځان نرازی کی او دوارو تا دی اللہ پاک زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مر بقبرین. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یو مختصر واقع بیانی چې کما د په وړاندې پیښه شوې وه. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې یو دوه قبرونو باندې تیرېدو. مړو قبر و دیره وه، دوه قبرونو باندې تیرېده. نو زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېرې معجزې وي. یو معجزه کشف القبور، او دا معجزه الله پاک حضرت عیسی علیہ السلام لم ورکړې وه. کشف القبور دې ته وایي که نه چې مونږ تاسو خو مړې لحد ته وسپارو، خاورې پې انبار کړو، را روان شو، دا پته راته ونه لګېده چې څه وشوه ورسره، څه ورسره کېږي. د ژوند حساب ورسره وشو، کامیاب شو، ناکام شو، د ریخمو په بستره شو، او که د جهنم په اور او غرغنډو کې شو، دا پته مونږ ته نه لګي. عیسی علیہ السلام ته الله پاک د مړي حال خولو. زمون پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک د دغه دوه قبرونو کې چې کوم مړي پراته وو که نه د هغې حال یې ورته ښکاره او بیا نبی علیہ السلام سره چې کوم صحابه و هغې ته وویل فقال انهما يعذبان، دې دوه خوارانو ته عذاب کېږي، لګیا دې ته عذاب شروع دی قبر کې. په قبر کې عذاب هم شته او په قبر کې ثواب هم شته. جنت او دوزخ ته د قیامت د ورځې نه بعد تګ دی. چې دا کوم مړي د ژوند سلسله ختمیږي او برزخ ته ځي، نو چې نیکي ده ته د برزخ کې د جنت خوشحالی ملاویږي، د جنت کټکی ورته کولاویږي، د جنت هوا او خوشبویانې پرې راځي، او د جنت روزي او رزق ورته ملاویږي، او د جنت بسترې ورته ویړ کېږي او خورولی کېږي. او چې کوم کافر وي، بدعمله وي، نو هغه دپاره د جهنم کټکی کولاویږي، د جهنم اور او لوګي، د جهنم بستره، د جهنم ماران لړمانان دا پې مسلط کېږي په قبر کې. نو قبر کې عذاب هم شته او ثواب هم شته. دا زمونږ او ستاسو عقیده ده ښه زمونږ او ستاسو عقیده ده. ګوره دې حدیث کې څه ویلی کېږي؟ نبی علیہ السلام چې په دغه دوه قبرونو تېرېدلو، تشریف یې وړلو، نو یې فرمایل وي د دې دوه قبرونو خاوندانو ته، مړو ته لګیا دی عذاب کېږي. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې خبر یې دي ته د عذاب په څه وجه کېږي لګیا دی. داسې دوه ګناهونه دي چې زمونږ او ستاسو ډېر منځګزار پکې ګرفتار دي. د بلمازو خو به څه وایو وما يعذبان في کبیر، دوی څه په غټه ګناه کې نه په عذاب کېږي. بلا انه کبیر، نبی علیہ السلام فرمایل ولې نه، دغه ګناه خو لویه ده، ګناه لویه وه، خو د دې نه ځان ساتل څه ګران نه و. نبی علیہ السلام چې دا فرمایل چې دا کومو ګناهونو کې دې دوه مړو ته عذاب ورکولی کېږي، نو د هغې نه بچ کېدل څه مشکل نه و. نور دا ګناه په خپل خپل ځای باندې دواړه ګناهونه لوی ګناهونه دي، کبیره او غټ دي.
اما احدهما دی کې دا یو قبر والا چې دی فکان یمشي بالنمیمه د به د خلکو منځ کې چغلي خوروله لګای بوجای شیطانې به کول دوه کسان به جنگول بس د عادت او شیطانو د اورنې راوړنې به کولی یو په سر به شیطانې بل تا کول او د بل په سر به بل تا کول د عادت او د دې نزان ساتل خو آسان دي دا کار کول ګران دي تاسو په خپل خو سوچو کې دا شیطانې اورل راوړل دا سوال جوابونه د دوه کسانو منځ کې کول دا آسان دی او کده دې دا پرې خل آسان دي دا ځان له یو مشکل دی زه تاسو یو د سمې خبرې سوال جواب درکوم ورشه فلاني ما ته ولک سوال جواب وکړ هغه بس تللو موقع کتل هغه سره خبرې دا ګران کار دی او چې دا پری دي سړی او خپل کار سره کار لري دا آسان دي خو اوس وخت کې زمونږ د ډیرو خلکو دا خوږه مشغله ګرځېدلې ده خوږه مشغله ګرځېدلې په ځان پوه شوي نه یو زمونږ زړونه باطن چې دی دا د لړم د موچۍ د مار غونته ګرځېدلې چې بل په لړزان وینو نو موږ ته ډېره خوشحالي کېږي حالان کې دا د مسلمان شان نه دی مسلمان چاته وایي مسلمان مسلم اسلام سلامتی وال دنه به خلکو ته څه ملاوي خیر سلامتی ښېګړه نو دا ما چې دا عادت اخیستی دی په ځان پوه شوی نیم په ځان پوه نیم ولګیا م شیطانې کوم افلاني خو مجلس کې ستا په سر داسې ویل نو خامخا ته به هم غوسه کې راځې څه به وې نو دې بندګار چې د هغه مال راوړه او دومره پې سنډاخ پیښې وه خو زما به مو هغه له رسئ که نه زما به م هغه له رسئ او دا دې وخت کې زمونږ خوږه مشغله ګرځېدلې د الله پاک دې تې مونږ را منې کي کني د قبر عذاب په دې وجه دی دا په قبر کې عذاب ولې ورکولی کېږي چغلخور ته د دې سوال جواب دا دی چې دا خو منئ که نه چې قبر د آخرت د منزلونو نه لومبنی منزل دی د آخرت پړاوونه چې شروع کېږي که نه لومبنی قبر بیا نشر بیا حشر بیا حساب کتاب بیا تله د میزان بیا پل صراط بیا په جهنم تېرېدل دا ټول سټیشنونه زمونږ او ستاسو د ټولو په سر پراته دي او ګران کار دی الله دې آسان کړي لومبنی سټیشن چې دی هغه قبر دی قبر دی د آخرت زنکدن چې دی هغه د دنیا او د آخرت د دواړو کشمکش دی لومبنی پوړی چې دا هغه قبر دی آخرت دا زنکدن کشمکش کې وي د دنیا او د آخرت نو چغلخور چې دی د جنگ لومبنی پوړی او قبر د آخرت لومبنی پوړی د جنگ ته لومبنی پوړی کې خو نو د لومبنی پوړی د آخرت خرابه شو الله دې چغلی نه وساتي چغلي څه ته وایي د یو خبره بل ته د فساد په طور نقل کول وړل راوړل د فساد په طور باندې و اما الاخر او دا بل کس چې دې تم لږ سوچ وکړئ ښه زلزلې خو ویښ کړي یې که دا بل چې و فکان لا یستتر من بوله ده به د تشو متیازو د څاڅکو نه ځان نه بچ کولو ده به د تشو متیازو د څاڅکو نه ځان نه بچ کولو د اوس وخت کې دا یو مسله پېښه ده منځګزارو ته خصوصا ځینې داسې دي چې هغه د سر اودس نه وچوي بس تشي متیازو کې ډایرکټ راپاسي استبرا ورته وایي استبرا په عربی کې دا طالبان پی کې استبرا دی ته وایي چې ښه ځان مطمئن کړي چې ساس کې راتلل بند شوه بیا به دې پاسي خپل پرتوګ او پرتوغاښ به تړي او که نه تشي متیاز یو کې او ساس کې روان دی او دې پاسېدو او رومال او پرتوګ دا پې ګنده شو نو دا عذاب وي او دویمه مسله دا پېښه شوې ده چې دا اوس واشرومونه چې دي که نه باترومونه لږ صفا غږېږم ښه صفا خبره کوم لږ او دا باترومونه چې دي نو دې کې لوټه او ټیشو پیپر ډېر کسان نه استعمالوي لوټه خو پکې نه استعمالېږي کاڼې لوټه او اکثر خلک پوار شوي دي ټیشو پیپر هم نه استعمالوي نو په اوبو باندې ځان وینځي په اوبو باندې چې ځان وینځلو دی به تر هغه وخته پورې نه پاسي چې تر څو پورې د ده ښه پوره یقین په ځان نه راغلی چې ساس کې بند شو زر به نه پاسي او اوس وخت کې مثانې هم کمزوري دي د اکثرو خلکو ډېر وخت لګي په ساس کې بندېدو باندې د چا 15 منټه لګي د چا 10 منټه د چا 15 منټه دی به نه پاسي
یجی که جمع تیزی جمع سه چې دا مونځ د قضا شي دی به فوریا چارندام نه کوي که چارندام یو کو دغه وخت کې د ساس کې روانو چارندام یو نشو دیرالو په مانځو درې د مونځ یو نشو د خیال چې ما ګینه اودس کړی دی او په اودس په مانځ کې هم د ځان نه خبر نه ساس کې تن رواني دا مونځ یو نشو لہذا د دې ډېر خیال ساتل پکار دي او بل شارحینو د حدیث د بولو کې صرف د خپل ځان بول نه دی یاد کړي بلکې د مسلې ته خصوصا زنانه لغوګونی سي ساروی ساتلی دی کور کې کنه او داغي خصمانه کوي داغي د سوټو د خاشنو د متیازو نه بمزان ساتي دا چې کوم ساروی ساتي کنه هغه به د سارو د ذات بیا د سوټو بینم تخیج ټول ګنده پندای تر دې پورې چې د نکونو منځ کې سي سوټي ورغلی سپېګمو کې ورغلی دا سي پلیت مرداري هواړي ناسبا د ساروی د ساس کو نه بمزان ساتي د ساروی د متیازو د ساس کو تر دې پورې چې کوم زنانه سره غیږ کې ماشومي کنه حق داونه چې کوم زنانه نو هغه سنبالي باقاعده ورته پیمپر چي او یای محفوظ ساتي ماشوم چې متیازو کی په دې باندې په غیږ کې ورته شروع کی او ځان نه لری کینا یا د ماشوم چې کوم ځای باندې متیازي کړي دی په هغه ځای باندې په خپل اسمبلی او زنانه بچی سره خیر خواهی کوي خو ځان سره بد خواهی وکا د قصد چې د متیازو په ځای باندې خپه کې خو د متیازو په ځای باندې کې ناست هغه ته هم د قبر عذاب کی ځان بساتی د سری کو نه مخکینی خلک چې مسله به وره د ډیر کلک عمل به کولو مخکینی خلک په عمل کې تکړو کوم خلک په خبرو کې تکړو خبرې دي ته الله دې عمل کې راوړي کوم خلکو چې دا حدیث اوریدل په خواني وړاندې هغه بزان سره پتیله کې شګه ګرځوله مې دا خبره دي مخکې خو دا واشرومونه نو خلک به وړو کې او د اسماتي د پاره لیو د اسماتي د پاره بار تتل نو التبا چې کله داسې د خوري والا زو نو اول به په خپل باندې ځان تا غځي نرم کو چې د اصلي کې واپس را نشي او مسلم دا د کتاب مسلم دا زیبه پهله نرمه چې سړي کې را اون تنبیګ را واپس نشي نو د دې مقصد د پاره به اغوی ځان سره پتیله کې شګه ګرځوله چې کله به ورته ضرورت پېښ شو د ورکوټي او د اسماتي نو شګه به ځان ته مخې ته کې خو د پاغي کې به وړي بولیو کې چې ساس کې واپس را نشي سبا کسړي کراله د قبر عذاب دی ورسره الله جل جلاله دې زمونږ او تاسو حفاظت وکړي په یاد ساتي دی او دس او چولو کې نه دومره احتیاط وکړي دومره پرهیز وکړي چې اوس لند او دس مات کو ډیرو مرګرو مان د دې مسلې تپوس کړي دي و یاره جی مونږ چې کله مانزه ته نږدې وخت کې او 10 مات کو نو بیا زمونږه په مانزه کې امساس کې راځي اوس بس کو 10 مریضانو ته وایي چې ته جمع کې فوري تور مو درېږه د اول نه هوته دا کوشش کوا هر چاته ځان معلومه دی کنه هر سړی د خپل ځان نه سره خبر دی معلومه دی ورته ځان نو دومره مخ کې د ځان د مانزه نه مخ کې د ځان فارغي وړو کې او 10 ماتې کلو او 10 ماتې چې دی ورکه بیا او 10 جوړولې شي خدای ما کدا سه حال پیښ شو چې اوس دلته د جمع ټیم دی او دلته د ورکوټ یو 10 ماتولو ضرورت پیښ شو او 10 یو چیږي نه بیا نو دې دا هرس نه کوي چې جمع را لاندې کوم ځکه په دغه حالت کې چې د ساس کی رواني دي چارندام کوي چارندام نه کیږي او 10 نه کیږي بیا او 10 او درې دومانځه تا منځ نه کیږي نو لاړه دي شي جمع ته خیر رکعات دی لاړ شي تکبیر اولاد دی لاړ شي جمع دی لاړ شي تاسو نه یادوم ها تاسو نه دي نه زی ګوري تاسو نه مړه وړي جمع کالو سردان مړه تکبیر الله را باندې مړه دا څنګه چلې را روزه کې مدنه تکبیر الله لاړو روزه کې متا الله دې زموږ او تاسو حفاظت وکړي نن خو ګړچ سره لګا جمع درنه و الله دې امداد سي ګړچونو نو ساتي بالکل فکس پت دغه باندې صبح صادق باندې وګړچ او باندې سلور صبح صادق بالکل ستر فرق هم نو او باندې سلور باندې ګړچ خو زبردست ګړچ دا تنبیه وی تنبیه الله جل جلاله دې زموږ او تاسو حفاظت وکړي کله دنا د موږ قضا کیږي موده سينو چیږي او موږ ته نه لګیا دي سکی قضا کیږي موږ دې ته قضا شي بیا قضا راوګرځي یو معذور دی زموږ د کتابونو کې ورته د سالس البول مریض وای داغه بس خطر جاری وي کوده سي مات کړي او کني مات کړي هغه غریب په دې بیماری اخته دي ازینه ته تیله ور کړي لاس کې الله دې شرم پرده او ساتي دنیا او آخرت د بے دسته د ژوند نه دې الله بچ خوشته د مریضان شته چې دا چا ساس کې بس جاری په جاری وي هغه د پاره فقها دا وایي چې یو مز د مز یو وخت نه دی یو وخت پورا وخت د مز کنه
هغه بغیر ساس کې د نه تیریږي، بس مطلب ساس کې پکې روان وي جاری وي. او داسې کس به بیا داسې کار وکړي که د ساس کې جاری هم وي دی اودس وکړي او کپړې دې پاکې واچوي، پاک پرتوګ دې واچوي مانځه ته، مانځه کې ودرېدو د په مانځه کې ساس کې روان دی، پرتوګ هم پلید شو تر دې پورې چې په جانماز هم پرېوتو اساس کې د ده مونځ کېږي، د اودس نه ماتي. د ده په دې حالت کې هم خدای پاک مونځ څه کوي؟ قبلوي. چې په جانماز ته ساس کې پرېوتو، په پتونې پرېوتو، په کپړی پرېوتو، د ده مونځ الله قبلوي، ځکه چې دې بیمارۍ کې اخته کړی چا الله پاک، نو مونځ هم الله پاک قبلوي. د دې دواړو ګناهونو نه به انشاءالله العزیز ځان ساتو. یو د څاڅکي نه د متیازو، هغه خپل د متیازو څاڅکی وي که د ماشوم وي که د څاروي وي، د هغې نه به ځان ساتو، کوشش به کوو. او دویم د دوه کسانو منځ کې به شیطانۍ نه کوو انشاءالله. یا رحمت